یو ځل یو بادشاه اعلان وکړو چې سبا به د محل مین دروازه کولاوي چې څوک راځي په سیسز باندې لاس کړي هغه به د هغی خلکو سوچ کاو مشورې کولې چې چاوې زبا سره زر وړم چاوې زبا سپین زر وړم چاوې یو سیز چاوې بل سیز سهار شو د محل دروازه کولاو شو خلک زی څوک په یو سیز لاس دی څوک په بل سیز لاس دی څوک سره زر رالی څوک سپین زر رالی څوک یو سیز څوک بل سیز خو بادشاه د هر څه ګوري چې څوک څه کوي او خان دی حیران دی یو سړی د بادشاه طرف ته ور روان دی بادشاه طرف ته چې کله نږدې شو بادشاه ته ورسېدو د بادشاه په سر لاس کېښودو بادشاه ګوري څوک په یو سیز لاس دی څوک په بل سیز لاس کې دا راغه شو سړی چې کله د بادشاه په سر لاس کېښودو بادشاه ورته وایي ځه چېرته په سیز لاس کېده و چې هغه ستا شي اختیار دی پریهنډ دی موقع ده هغه سړی بادشاه ته بادشاه سلامت چې ته زما شوې دا هر څه زما دي نو دغه شان دنیا ده الله تعالی موږ ته پریهنډ راکړلی موقع راکړله چې موږ په څه څیز لاس دو که په نیک څیز لاس دو که په بد څیز لاس دو که په نیکۍ لاس دو که په بدۍ لاس دو که په ګناه لاس دو اختیار دی هوښیار سړی هغه دی چې هغه په الله تعالی لاس کې دي هغه الله تعالی طرف ته لاړ شي وایي موسی علیه السلام چې کله کوهي دور ته لاړ وی الله تعالی ته وی چې الله تعالی زه غواړم چې تا ته تحفه راوړم ګفټ راوړم الله تعالی ورته وی چې موسی ته ما ته څه په ګفټ کې راوړې د موسی علیه السلام دا خیالو چې زه به په ګفټ کې چېرته مونځ یا تلاوت یا نوافل شو ذکر شو یا روژه شوه وټ ایور الله تعالی ورته وی موسی ما ته که په تحفه کې راوړې اوښ کې راوړه دوه اوښ کې راوړه درې اوښ کې راوړه خو اوښ کې راوړه هغه اوښ کې چې الله تعالی په یاد کې یا د الله تعالی د یېرې نه د انسان د سترګو نه توی شي هغه اوښ کې الله تعالی زمونږ هیڅ حاجت نشته که زمونږ روژه ده که زمونږ مونځ دی که زمونږ تلاوت دی که زمونږ صدقې دي که زمونږ نوافل دي چې سم دي